خوزدر تالاش یونین کونسل باغ دوشخیل اټالا کې غرتا اور اچولو کې ککړ کسانو او قام ترمنځ جاری شخړه په جرګه ختم شوې ده. د سلسله کې اټالا کې د ودرنې جرګې تابع وشو چې پکې د ارنګ تالاش دوشخیل په شمول مقامی مشرانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړو. جرګه کې مشرانو د غرا په سوانه کې ککړ محمد سعید کشران د قام په وړاندې راوستا او دغه شانته د قام او محمد سعید فرق ترمنځ روانه شخړه ختم شوه. جرګې ته د وینا په وخت باغ دوشخیل یونین کونسل پخوانی ناظم محمد اسرار شفیع الله خان ماستر احسان الرحمن علیم خان عبدالرقیب خان عارف الله او نورو د جرګې او د پزریه روغ جوړ په اهمیت رڼا واچوله او ویل چې تانا تحصیل او عدالتونه د خلکو ترمنځ روانې مسلې حل کینا خورانه وینا کوونکو ویل چې د اټالا محمد سعید کشرانو غرته اور اچولو کې ککړو چې د وجه د او کلی مشرانو ترمنځ معاملات سوشل بایکاټ ته رسیدلی نور ورانی طرف ته روانو چې د جرګې په ذریعہ کله دورانی نه بچ ساتلو د پاره دواړو طریقه ترمنځ روغ او شو او د یو بل غلطۍ معاف کړې شوې. پخوانی ناظم محمد اسرار شفیع الله خان خپل وینا کې صداسي وویل چې دا معامله چې دا نن پکې مونږ او تاسو ناسیو په خپل کور کې ناسي نه خفګان شته پریشانی شته نه بدنیتی شته د رونو په شانتي ناسي خو پرون ورځې پورې په دې کلی کې دا حالات نو ځکه چې یو پریشانی و یو خفګان و یو معامله و یو طرف ته ټول قوم بل طرف ته زمونږ هم د دې قوم دوه څلور رونو دا د پرونۍ ورځې پورې دا یو خفګان او یو ټینشن په دې کلی کې. نن الحمدلله که زه د خپلو مشرانو د خپلو سپینګیرو چا چې په دې معامله کې د ډیر وخت نه په خپل لیول باندې په خپل انداز باندې ډیر زیات کوششونه کړي دي او تکلیفونه تیر کړي خو الله ته به نه منظوره. نو که زه د دې خپلو مشرانو خاص کر د اټالا د دې قوم دغسې د دې محمد سعید لالا په دې دویم طریقو زه څونه شکریه ادا کوم نو دا به کوئ. جرګه سیستم زمونږ په دې ملک کې یو روایات دي، یو طرف ته جرګه ده بل طرف ته عدالتونه دي. خو که زه نه ستاسو نه تپوس وکړم ماته څوک یو خبره یو معامله دا دې ماته څوک وښیي چې دا په عدالت کې حل شوې ده. په عدالت کې فیصلې نه صلح نه کیږي، هلته حکم کیږي. عدالت حکم وکړي ته ټیکې او ته غلطې ته مې سزا کړې او ته ځه کور ته. زما په خیال په دغه ځای کې دا معامله ختمه نه شي، دا سټارټ واخلي او دا سټارټ واخلي او ډېر یو خطرناک سمت ته روانه شي او هغه ځکه روانه شي چې د عدالت نوم د سړي تمه قطعي شي، په عدالت کې کار ونه شي، پړه باندې نور بوج جوړ شي، نو په ذهن کې نور سوچونه پیدا شي او معامله ډېر خطرناک طرف ته لاړ شي. عزتمندو جرګه سیستم زه وایم چې ګونې زما په دې زندګۍ کې ما چې څونه وکاته نو د معاملاتو حل دا جرګه سیستم دی. چې کوم دی چې توبهګار شي سړی یا چې کوم دی نو الله پاک ته چې کوم دی د خپل غلطۍ دغه وکړي نو الله پاک یې معاف کوي. نو زمونږ د بني ادمو د الله تعالی د بندګانو دپاره خو لازمن پکار دی چې مونږ ټول وروڼه یې د کلمې وروڼه یې مونږ یو بل معاف کړو. په دې وجه باندې چې کوم دی زمونږ مشرانو په دې کې چې کوم دی نو کوشش وکړو، منډې ترړې وکړې، خپل کارونه قضا کړه، ستړي پکې وکړله او زمونږ په منځ کې او د دوی په منځ کې لاړه راله او خبرې اترې وکړلې. په دې په وجه باندې چې کوم دی نو د قوم او د خلکو چې کوم دی نو دا ورور مونږ معاف کو او چې کوم دی نو په دې باندې چې کوم د راتلونکي دپاره د نورم الله پاک داسې خیر پېښ کړي چې داسې تنازعات او داسې خبرې اترې زموږ په دې کلي کې رانه شي او د راتلونکي دپاره زموږ چې کوم دی خپله روغي کوو، مونږ خپله چې کوم دی نو خپلولي کوو. په دې کلي کې زموږ د یو بل سره یې شریک دي، د یو بل سره چې کوم دی غم خادیان دي، رښتین دي. نو دا ډېر یو زبردست کار وشو چې بس د خاص کر په مونږ باندې د مشرانو خاص کر ناظم صاحب په مونږ باندې ډېر غټ احسان نه واړو په دې کلي باندې چې دا شر او شدت او دا خفګان زموږ د دې کلي نه. یاد دی چې د اټالا په غر کې څو میاشتې وړاندې اور لګېدو په وجه ونو بوټو سره زندسرو ته نقصان رسېدلی و.